اسحاق او موږ اصل نه مولین او په قوم ساحل جنوبي دره ساحلو کې اوسېږو او خدادات بازار ورکوټه شان خدمت هم کوو. بیا زموږ داسې د ساحل کوم شورا جوړه شوې ده، همدې سره الحمدلله چې کوم دی موږ داسې یو بل ګروپ جوړ کړی چې هغې ته وایي 1970 ضلع مومن. خو هغې کې موږ دا کوشش دی چې زموږ څومره د اتو تحصیلو چې څومره زموږ ایزان دي، که ملکان صاحبان دي، که سیاسي ورکران دي، که مسلکي ورکران دي او کوم داسې چرمیانان صاحبان دي، هر قسم عهدو سره هر قسم یعنی د دوی مرسته کېږي چې موږ خدای پاک دا یعنی یو پلیټ فارم را راولي. خو نن چې کوم دی زموږ هغه د کوم ضلع مومن طرف ته 1970 طرف ته چې کوم دی حاجي سید محمد چې کوم دی زموږ الله دې له جزای خیر ورکړي، زموږ اډمین هم دی دله چې کوم دی سید محمد حاجي الله دې زموږ په ایزانو باندې غم نه راولي. هغه 24 غنټې دی دپاره وایي زیاره زما دا خدمت چې کوم دی ستاسو ایزانو په مخ کې دی، په نیمه شپه ما ته مطلب دغه کوئ جواب کوئ چې چا کور کې څه واقعه راتله کم کوم کې اتوانو تحصیلو کې زما موبایل به ګلاب وي، ستاسو لپاره چاټ به هم جوړېږي او وایس به مو سره راځي او باقاعده د هغې چې کوم دی هرې ګروپونو ته خپل ته چې کوم دی هغه تاسو مخکې شیر کوي. نو موږ دې دپاره چې کوم دی نن دا خپل مشران چې راټول کړو او مختصر وخت او مختصر ټایم خو موږ بیا هم د خپل د مشرانو چې کوم دی دا زموږ د تنظیمونو والا چې کوم راغلي دي یا زموږ شورا والا راغلي دي، الله دې ټول چې کوم دی جزای خیر ورکړي، د دوی موږ ډېر زیات مشکور یو. او بیا هم چې کوم دی د ټولو مرګرو طرف نه چې کوم دی موږ حاجي سید محمد له چې کوم دی د دې خبرې مبارکي هم ورکوو او دا دنه تمام ساتو چې انشاءالله باقاعده چې کوم دی دا د خپل روټین چې کوم دی همداسې یعنی جاري وساتي او دغه ګروپ طرف ته هم توجه ورکوي. او دا ورته زموږ درخواست هم دی چې کوشش وکړي چې یاره کم کس دله مطلب دا د خپل زموږ اتوانو تحصیلو کې چې کم کور کې واقعه راتله چې یاره د هغه کور کس چې کوم دی د هغې رورۍ کس د هغې د خیر خد هغې د خاندان کس دله چې میسیج لیږي، خدای نخواسته داسې یو میسیج ونه لیږي چې مطلب زموږ قوم کې په انتشار پیدا نه شي. او الله پاک د زموږ قوم چې کوم دی ټول چې کوم دی ضلع مومن په اتفاق کې زما شاپور خانم دی جنوبي درې سره تعلق ساتمه. ته خو نن به زه دا ویم چې دا موږ ټول له دا پکار دي چې نن څنګه دا کوم پروګرام وشو او دې زموږ ورور ته دا اعزاز میلاو شو، نو زه دا غواړم چې زموږ څومره عزیزان دي او په هر ځای کې دي، نو که هغو کومه داسې ښایسته کارکردګي کول لکه نن چې سید محمد ته دا کوم اعزاز میلاو شو، دا زموږ د عزیزانو له پکار دي چې هغو ته دغه رنګه اعزاز میلاویږي، دوی افسرۍ به نور هم زیاتېږي. نن چې کوم یو سړی کوم یو ښه کار وکړي پکار دا دی چې موږ هغه ته شابسۍ ورکړو. اکثر زموږ بدقسمتي کله کله داسې وشي ښه کار باندې پخپله یې کولی نه شي او بل ښه کار ته پرېږدي نه. زه پخپله د ساخیلو قومي شورا سره هم تعلق لرم او زموږ 53 کسان د شورا الحمدلله چې څونه 53 کسان چې راوتي دي خالص د الله رضا لپاره راوتي دي. نو نن زه چې دلته کوم راغلی یم د شورا یو نماینده راغلی یم او زه د غونډې شورا له په دې باندې خوشحاله یم چې الحمدلله فی سبیل الله غونډې معاملې خلاصوي. نو زه د سید محمد له په دې باندې د شورا طرفه خوشحاله یم چې الحمدلله د چې دی دا 13 کاله کومه خواري او محنت وکړو د هغې وسیله ورته الله پاک په دنیا کې ورکړه او انشاءالله د آخرت کې به عمله ورکوي. ستاسو ټولو ورونو شکریه ادا کوم او زه دې ټولو ورونو ته دا وایم چې په یو پلیټ فارم باندې شئ. ګروپونه خو په هر قوم کې شته دي چې هغه خوګاخیل دی، که هغه د خیر سره مساخیل دی، که هغه د خیر سره تمرخیل دی او که هغه عیساخیل دی. خو موږ غواړو چې دا ټول ګروپونه والا په یو پلیټ فارم باندې شي. نو زموږ به ډېر په دې پېښور کې زموږ دونه وزن وي دونه طاقت به وي چې زموږ هر یو کس الیکشن ته ودرېده نو دا سیټ به همیشه زموږ وي. ستاسو ټولو شکریه ادا کوم چې په دې شپه باندې راغلی سئ. ډېره مننه. ډېرې د شمشاد سیمې سره تعلق دی، زه امیر وخیل یم دا اصل نه د بدمنۍ. زه د ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. یو وړوکی غونې خدمت دی د عزیز نوم د خدای دی او دغه خدمت راته الله پاک راته راواله کړی دی. انشاءالله العزیز زما نن 14 کاله پوره شولو د خیره سره او امید د رب نه ساتم چې نورم که الله راله زندګي راکړه، که الله راله عمر راکړه، زه به د ټولو عزیزانو خدمت کوم. او بیا هم زه په دې سوشل میډیا په سکرین باندې زه دا یو درخواست ټولو عزیزانو له دا ورکوم چې مهرباني کوئ مستند سړی دی ما ته استازی کوي او د اسحاق حاجي صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دلته موږ راوغوښتلو. زما نوم فرهاد میاخیل دی، د ساحل قوم سره تعلق ساتم او د مومن بیضي ولسي اصلاحي جرګې جنرال سیکرټري یم او د هغوی طرف نه د ټول ولسي اصلاحي جرګې طرف نه دلته په دې پروګرام کې شرکت وکړو. دې پروګرام د سید محمد ملک دپاره تیار شوی چې هغه د دې قوم خدمات په ښه طریقې سره کړي دي او انشاءالله هغه دا وعده وکړه چې انشاءالله بیا به خپل دا مشن جاري ساتي. زه قیوم خان خوګاخیل پاکرخیل د ضلع مومن 1970 اډمین او د بیځې مومند ولسي جرګې جنرال سیکرټري. نن چې کوم دی موږ یو غونډه وه د اسحاق حاجي صاحب په ځای کې د 1970 د اډمینانو د ګروپ د سید محمد حاجي صاحب په تعریفي پروګرام کې چې حاجي صاحب
کوم د عزیزانو خدمت کوي. نن چې کومه غونډه وه هغه چې کوم دی د سید محمد حاجي صاحب په باره کې وه چې سید محمد حاجي صاحب لګیا تیر د 14 کالونو لګیا د عزیزانو خدمت کوي او کوشش یې دی د دې چې کوم دی خبر هر یو ګروپ که هر یو عزیز هر یو ورور ته رسوي. نو زموږ ټول عزیزانو ته دا درخواست ده چې کوم ورور د زړه د اخلاص نه او د زړه د کومې نه چې کوم دی د قوم خدمت کوي د قوم نمایندګي کوي نو الله تعالی وله په دې دنیا هم عزت ورکوي او په هغه دنیا هم ورکوي. نو ټولو عزیزانو ته زموږ درخواست دی چې عموما 1970 د عزیزانو ګروپ د اډمینانو د سیټه چې کوشش کوئ کوم ځای کې چې یاستئ د قوم نمایندګي کوئ د قوم خدمت کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عزت خان دی. د خوګاخیل قوم سره تعلق ساتم. خوګاخیل کې د مماخیل کندي اوسیدونکی یم او د عزیزانو ګروپ ضلع مومن د ګروپ یو ممبر یم او د بیزي مومن تحصیل بیزې ویسی 64 زکات چیرمین منتخب شوی یم د دغې مشرانو په تعاون باندې. انشاءالله چې زمونږ عزیزان کوم مقصد دپاره دغه عزیزانو ګروپ جوړ کړی دی د دغې د عزیزانو د ګروپ منګه یو حصی او هر قسمه تعاون به دې سره منګه کوو او په آینده کې چې څه قسمه خدمت زمونږ په اوږه باندې واچولو انشاءالله د بیزي مومن ولسي جرګې د مشرانو په تعاون سره هغه به مونږه د دې ملاتړي او دې سره به دغه خدمت دغه میشن او دغه کوم اراده چې کړې ده